ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی. شپه ده په لار روانو پولیس والا لاس راکه او خپل جانچ پړتال یې وکړو او بیا تلګرام مخکې شو او خپل کیمرامین ته مې ویل چې ودرېږه چې اوس یو څو خبرې وکړو. هغوی خپله ډیوټي وکړه، اوس به موږ خپله ډیوټي وکړو. د دغه شپې دغه زموږ محافظان یقینا دې وخت کې د ترهګرۍ ښکار دي. چېرته چې خو پولیس لیدل کېږي نو په هغوی باندې ګزار کېږي او د شانه پې کېږي. او نن موږ یو ځای کې خبره کوله چې یاره د ماښام نه پس پولیس هغه په چوکۍ دننه وي، خو نه داسې نه ده. دا پریکټیکلي خبره کومه، زه د چا خوشامدې نه کومه، ځکه چې دغه پولیس والا دغه پورسز والا دا زموږ نوکران دي او زموږ په ټکسونو دوی له تنخواګانې ورکوي. خو په دغې تکیلب نه کوو چې په داسې حالاتو کې هغه تلاشي والي یو پولیس والا ولاړي یا دوه او په دې رشکې نه څوک راشي ګزار پې وکړي. په موټر سایکل دا وګوره، دا په موټر سایکل باندې دوه کسه رالل، دا دوی پولیس والا ودرئ او خپله تلاشي یلي. نو دې کې هېڅ پته نه لګي د دوی هغه زه یم چې په چیک پوسټ باندې څونه پولیس خلکاران ومینه هغوی ته به زما دا خواست چې چېر وخت په اودس کې اوسئ. په دې موټر سایکل دغه ناوړې خلک هم کیدی شي او دغه شانتې ټیک خلک هم پرې راتلی شي. او بل دا ده چې وي غل نه د باچا نه مه یارېږه، نو بلکل پولیس ته ودرېږئ، تالاشي ورکوئ. ناجیز تاسو ته په جیب کې چرس او پوډر نشي ښودی، بل څه درته نه خو دا تالاشي چې کومه ده دا زموږ د پیدې دپاره ده، زموږ د تحفظ دپاره ده. نو دا د چارسدي پولیس دي، ډي پي او چارسده محمد عارف صاحب او ورسره چې کوم دی نو ډي اس پي شب قدر تاج محمد خان چې کوم دی هغه هم په دې وخت کې هغه باقاعده په ګشت باندې وي. دا پولیس والا چې کوم دی خو دا ګاډې لټي دلته بل ریډي ولاړ دی، د هغه نظر چې کوم دی په دې پولیس والا باندې دی چې خدا نه خواسته داسې څه ونشي. نو خدای دې د دوی په حفاظتو کې دعاګویي ورله. خو پولیس والا ته مې دا خواست وي چې تاسو هم زموږ وروڼه یې، زموږ بچي یې، هم د دې معاشرې یې، څه د بل ځای نه نه یې راغلی، خو خلکو له عزت ورکړئ، ناجیز د چا سره ونه کړئ، ځکه چې مرد پسې بلکل شاته دی او دغه خلک راځي او په تاسو ګزار کوي او د شانه د باندې ګزار کوي. تاسو باید 200 چیک پوسټ قصه کتلې وه چې دوه پولیس والا ولاړ دي او یو راځي او چې څنګه د دې ګاډي نه کوشي نو بس په دې ځای اړو څه ته جوړوي نه. نو دا مې درته صرف د چیک پوسټ چې دا دې وخت کې په کوم چیک پوسټ باندې دوی ولاړ دي او دا ناکه یې کړې ده، نو دا ډېر اهم چیک پوسټ دی او په دې باندې به د خان سره هم لږې خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی، څنګه حال جی؟ خیر دی خان؟ تیاره خو ده ډېره زیاته جي. خو د دې دپاره ستاسو څه تکنیک وي څنګه چې ما خبره وکړه لکه دا تاسو چې تالاشي کوئ نو څه وخت کوم اټک کیدی شي؟ بالکل چې دې کې څه شک نشته دی، خو زمونږ مجبورۍ دا دی چې نن سبا مردمشماري هم شروع ده او بیا دې ټیم کې ملګري کله واپسي وکړي نو داسې شکایات میلاو شوي دي. نو د افسرانو په حکم باندې دا ټیم موږ ناکهبندي کوو. هغه وایي چې دا ستاسو په خپل ډسپوزیبل ده، حالاتو ته ګوره، هغسې د ځان خیال هم ساتئ او خلکو سره هم ښه په خوش اخلاقي او لکه د عوامو عزت کوي په ښه طریقه میلاوي. او بیا خو ټوله شپه چوکۍ کې نو په دې باندې هم ستاسو څوکۍ وي؟ بالکل جی، زمونږ 24 غنټې دلته زمونږ سنتري ولاړي، هغه زمونږ ډیپلویمنټ افسرانو داسې کړی دی چې د هغې د شپې هم زمونږ دغه خیال ساتلی چې دوی به د شپې هم ډیوټي کوي، دوی چې نفري ډیوټۍ له لاړې شي نو د ورځې هم بیا زمونږ خپل سنتري لکه 24 غنټې زمونږ ډیوټي جي دی باندې. خو خان دا ورته ووایي چې لکه اوس یو کس تلاشي یلي نو د دې بل څه کار وي یا که نه دواړه؟ دا جي د باندې دا کولنګ پارټۍ کې راځي دا داسې هم ګوري دا خو چې په ده باندې جي نظري خو دا نه خواسته لکه یو ودرېږي وروسته نه بل لا شي نو هغه څوک هم کیدی شي لکه څنګه چې وختي تاسو ذکر وکړو که نه نو موږ د دې نګراني کوو جي. او دا خو ګڼئ که نه چې څه وخت هم د باندې اټیک کیدی شي کم حالاتو سره چې دې وخت کې پولیس مخ؟ بالکل د هغې هېڅ پته نه لګي، سیکنډ جي دغه کیدی شي، هېڅ پته نه لګي. ګرانو کتونکو لږ وخت دپاره به سوچ وکړو، دا پولیس والا په دې تیاره کې ولاړ دي، موږ هم ورسره ولاړ یو. موږ دې وخت کې زه ولاړ یم ورسره خو یاره محسوسومه، د هغې غټه وجه دا ده چې څوک هم دې وخت کې راتلی شي. خو دا یو څوکۍ ته ولاړ دی، دا بل هم دی، خو دا رشکه راله او په دې رشکه کې یو کس ناست دی او زر بس هغه خلک خو د شانه ګزار کوي که نه ډز نو یکدم ډزې شي
د کله چې د دوه سرو چیک پوسټ باندې حمله وشوله نو په زخمی حالت کې هغه پولیس خلکار چې هغه بیا وروسته شهید شو هغه ډزې کوي او اخره کې هغه ته د قولنګ ولیخه هغه دونه دغې د قولنګ ورته ولي چې بیا نور هغه کار نه کو ګینې هغه په ملاسته باندې مقابله ډېره ما هغه سی سی ټي وي کیمرا فوټیج کته موږ وی چې یاره پولیس والا داسې وي خو دا ساده خبره کومه چې دې وخت کې دا پولیس والا رونه دوی دپاره کور کې هم دعاګانې کوي او دوی دې وخت کې چې ولاړ دي نو د الله پې نظر دی ګینې دا ټوپکې بچ کوي او دغه نفري ده ټوله ورځې مردم شماري وکړي هلته کې پولي وکړي چې څه ډیوټي وي واحد پولیس دي چې دا 40 ګنټې شپه ورځ د دوی ډیوټي وي ښه دوی 8 ګنټې نه ده چې 8 ګنټې به دا صاحب ودرېږي او بل به راشي نه دی به ولاړي او د دې نه پس چې دی دننه شي نو دی بیا د دې چوکۍ حفاظت کوي نو دا احساس هم لږ ځان کې غواړي د پولیس والا بد خو موږ ځان ته مخې تږدو خو دې ته لږ نظر وکړو چې رښتیا راځي نو د روغو کلي روان کړي وي نو دا هسې مې ړو غوښتل چې زه په دې لار روان وم زه یې ودرولم ډېر ښه کار یې وکړو زمونږ چیک اپ یې وکړو او موږ سره غم هم شو ګینې ما نن هم په یو تقریر کې ویلي دي چې د 8 بجو نه پس چې کوم دی په 400 کې پاک آرمي والا ګشت کوي او پولیس والا چې کوم دی په سیټ دی خو زه د دې چیک پوسټ دا پولیس والا چې ما ولیدل دغه شانتې په صدریاب باندې دغه شانتې په ډیري زرداد باندې نو په هر چیک پوسټ باندې الحمدلله د شپې خو هم ولاړ وي او دا چیک پوسټ په داسې ځای کې دی چې نه دې خوا کورونه ښکاري نه دې خوا کورونه ښکاري دې خوا د پکې سیند دی پل دی انتخایي خطرناک دی خو نظر پې د الله دی زموږ دعاګانې ورسرې دي الله پاک دې د دوی مل شي دا هم ګڼو چې تنخواه اخلي دا هم ګڼو چې نوکري کوي خو چې ښه کار کوي نو ړم ورته دعا هم غواړي او دې وخت کې موږ د 400 نه چې ټول پښتونخوا پولیس وینو چې هغوی پسې مرګ بالکل شاته لګېدلی دی د هغې باوجود په دې تیاره کې په دې شپه کې بجلي نشته بجلي نشته د بیټرۍ په زور باندې ته یې نه دې قضیه کې پکار دلته کې بلپونه ملپونه وي نشته نو په ډېرو کمو وسایلو کې دوی هغه خپل کار کوي او بیا 40 ګنټې ډیوټي ډېره ګرانه ده تنخواه اخلي خو را 2 ګنټو به اخلي که نه د 6 ګنټو به اخلي د شپه ورځ ډیوټي کوي نو دا ډېر اضافي کار کوي نو الله دې دوی مل شي دا څو خبرې مې سره شریکولې مننه خوشحاله اوسئ